محترم مسلمانانو خویندورونو د رمضان د میاشتې د لیدو ډیره زیاته عظیم شان او ډیره بهترین وظیفه ده چې کله تاسو د رمضان میاشت ولیدله تاسو ته خبر رالی تېره میاشت دا ښکاره شوله نو په دغه ټایم کې محترمو ډیره زیاته ناشنا او ډیره عجیبه وظیفه ده امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د انسان الله پاک ټول کال به د انسان په رزق کې به وي پیسو کې به وي خوشحالو کې به وي او ټول کال به الله پاک د انسان حاجتونه پوره کوي او تمام کال چې څومره مشکلات راځي د انسان نه به بالکل طرف ته ګرځي په ده باندې به نشي راتلی د قرضونو څونه بوجونه دي دا پر انسان باندې نه وي دغه رنګې تکالیف او دغه رنګې مشکلات او دغه رنګې جړه فریاد بدل کله څه مسئلې انشاءالله العزیز پوره کال به پرسکون زندگی تیروي یوه خبره دویمه خبر دا چې څومره حاجتونه دي دا پوره کېږي درېیمه خبر دا چې څومره مشکلات دي دا به حل کېږي څلورمه خبر دا چې د مال او دولت به ورسره کمی نه نو ډېره زیاته سپیشل او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده کوشش وکړئ دا وظیفه لکه د اوبو په شان محترم دا خوره کړئ لکه څنګه چې هر ځای کې به میلاویږي نو دقه رنګ چې هر ځای کې سورة فتح پر هغه شپه باندې شروع وي نو خوند به کوي تاسو مخکې هم دا کلیپ شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي او دغه رنګې تاسو هم انشاءالله العزیز خامخا پیدا نه به کېږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو نن د هغه شپې انتظار دی څومره حل کوي پاکستان کې دی هندوستان کې دی افغانستان کې دی یا په سعودي عرب کې دی پوره دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان دي د میاشتې په انتظار دی چې یاره کله به هلال کمیټې راکښېني یا کله به موږ دا میاشت دا وینو نو په دې انتظار باندې ناست دی او چې کله تاسو پر انتظار باندې کښېنئ او تاسو ته پته ولګي چې هلکه میاشت ولیدل شوله تاسو د پاکستان یې نو چې کله پاکستان کې میاشت ولیدل شوله دا وظیفه به وکړئ او کله چې تاسو د افغانستان یې او هلته کې میاشت ولیدله هلته به دا وظیفه وکړئ که سعودي کې یې نو هلته میاشت ولیدله نو هلته کې به دا وظیفه وکړئ که په هندوستان کې که په بھارت وغیره انډیا کې چې کوم ځای کې تاسو یې او میاشت ښکاره شوله یا د هغه ملک مطابق نیوز کې دا خبره وچلېدله چې یاره میاشت ولیدله شوله نو بیا دا وظیفه دا یې رانه کوي په خپلې هم سره وکړئ او څومره چې خاندان کې افراد دي هغوی ته هم ووایئ که نه یې شي ورته ویلی نو د ویډیو کوم لینک دی د هغوی ته ورولېږئ نو په هغه لینک باندې به هغوی راشي ویډیو به وګوري او دا وظیفه به وکړي نو ته به ورسره ثواب کې انشاءالله شریک یې او دغه رنګې هغوی چې دا وظیفه کوي نو د هغوی برکت به در الله پاک تاسو هم رزق دا پراخه درکړي مشکلات به الله ختم کړي پریشاني به ختم کړي او پرسکون زندگی به الله پاک درکړي بل محترم کوشش وکړو چې رمضان المبارک ډېر زیات پرسکون میاشت ده صبر میاشت ده موږ پکې د صبر نه د کار والو الله پاک نه دعا کوو یا الله د میاشت د ورځې د شپې موږ باندې ډېره مزېداره تېره کړه یا الله ډېر زیات پرسکونه زندګي پکې راکړه موږ له پکې د بندګۍ توفیق راکړه موږ له پکې ستا د راضي کولو توفیق راکړه سره محبوب صلی الله علیه و وسلم د راضي کولو توفیق راکړه ربه موږ ډېر زیات ګناهګار زموږ ګناه معاف کړه ربه زموږ حاجتونه دا پوره کړه زموږ مشکلات دا ختم کړه څومره هلکه دي بیماران دي ربه د هغوی بیمارۍ دا ختمې کړه دغه بیماري وله په صحت باندې دا بدله کړه څومره هلکه دي د هغوی رشتې نه کېږي ربه په ښه ځای کې رشته وکړي بهترین ځای کې اعلی ځای کې امین ثم امین محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب انتهایي مجربه او پاورفل وظیفه ده که تاسو هم رزق غواړئ نو همدا وظیفه چې کله میاشت ولیدله دا وظیفه وکړئ محترم مسلمانانو د چا چې څه قسم له مسله وي نو سوره فتح دې په دا شپه باندې یو پېره ووایي انشاءالله العزیز ډېر زیات کمالات دا پکې مومي او ډېر زیات عجیبه او ډېر زیات ناشنا پیدې دا ورته میلاویږي اکثر علما کرام وایي چې دا وظیفه دا موږ د ژوند حصه را ساده کړې ده ټیک ده
نو زمونږ د ژوند حصه سازه شوې ده خو موږ ته پته لګي نه چې دا رزق د کمې راځي پیسې د کمې راځي دومره ښکلې او دومره خوشحاله ژوند دا موږ د بل چا نه دی لیدلی نو تاسو محترمو کوشش وکړئ چې دا وظیفه خپله وکړئ انشاءالله ژوند کې به هم بهار راځي چې کله مو میاشت ولیدله نو تاسو به کښېنئ سورة الفتح به یو پېرې ووایئ مخکې وروسته درې درې پېرې درود شریفه ده ووایئ او بیا د هغې نه بعد دعا وکړئ چې څومره کسان دا ذکر ګوري دا وظیفه ګوري هغوی ته دعا وکړئ انشاءالله ستا دعا به خپله قبلېږي ځکه چې یو سړی موجود نه وي ته له دعا کې نو فرشتې وایي چې الله پاک لومبی ده له قبول کړه بیا دې بل له قبول کړه نو که څوک سورة الفتح نشي ویلی د هغوی دپاره اسانه طریقه دا چې کوم لومبي آیات ده انا فتحنا لك فتحا مبینا بس دا دی وایي که څوک دا هم نشي ویلی نو هغوی له پکار چې هغوی دې دا الفاظ وایي یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح انشاءالله العزیز هغه کسانو چې هغوی دا پوره صورت نشي ویلی دا لنډ الفاظ دی وایي نو ډېر زیاته فایده دا کوي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته